بسم الله الرحمن الرحیم. سیدنا بلال حبشی رضی الله تعالی عنہ کله چې ایمان راوړه د کافرانو او د یهودیانو د مشرکانو په پنجه کې گرفتار شو. هغوی به روزانه وهه او ټکاو. امیه ابن خلف عجیبه او ناشنا ظلمونه به پې کول. په ګرمو شګو باندې به سملو، د پاسه به پې غټ ګټان کېښودل. خو هغه بلال حبشي و چې بیا به هم د الله د وحدانیت نعره لګوله. سیدنا ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ په لار روانو، د حال یې ولیده چې ډېر په ظلم سره وهلی کېده. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ډېر زیات خفه شو، پریشان شو، وی جړل. بیا رستو دی ابوبکر رضی الله تعالی عنہ بلال ته آواز وکړ، بلاله دی خوا راشه. بلاله یو نصیحت درته کوم، کله چې دی وخي نو هغه وخت کې د احد نارې مه وخه، دی له پې غصه ورځي. ته دک آواز کوي چې الله احد الله احد، نو دی له پې غصه ورځي، نو بیا دې ډېر وخي. لہذا د خپل الله نوم او د خدای عبادت په پټه کوه، خپل ایمان په زړه کې پټ ساته. د دی په مخ کې کم از کم د احد چغې مه وخه. بلال رضی الله تعالی عنہ وی ښه حضرت ستاسو په خبره به عمل وکم. بل ورځ بیا صدیق اکبر را روان دی. امیه ابن خلف ظالم د هغه ملګرو په بلال را باندې کړي دي وهیې، او بلال اکه چغې وی احد احد احد. ابوبکر صدیق ورته وی تا ته ما نه ویلې، د دې په مخ کې خو کم از کم چغې مه وخه چې دی نور نه وخي، ځکه چې ته د احد ناره اوچتی نو دی له پې غصه ورځي او دی نورم تیزیږي. لہذا ته د خپل ایمان پټ ساته، حکمت په دې کې دی. خو د هغه په زړه کې د احد، د هغه په زړه کې د الله نوم او د الله عشق داسې ورننوتی و چې بیا چته پټېدی شو. ویښه حضرت توبه مې ده، بیا به احد چغه نه وم، ستاسو په نصیحت باندې عمل کوم. بل ورځ بیا صدیق اکبر را روان دی، په ده باندې کافرانو را باندې کړي دي، او دی بیا د احد نارې وخي. صدیق اکبر پوه شو دا خو د الله عشق دی، د ده نه د عشق او د محبت دا پټېدی نشي. دی به خپل ایمان او د الله وحدانیت او د الله د عشق دا ناره دا په زوره وخي دکه شان. راغی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته حال بیان کړ، د هغه تکلیفونه او مصیبتونه ورته بیان کړ چې امیه ابن خلف او د هغه ملګري دا قسم ظلمونه کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي ښه نو څه به کوو؟ دې سړي سره به څه بندوبست کول غواړي، دی به ازادول غواړي. ابوبکر رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه به یې واخلم. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایي آو بالکل د بلال دا تور بدن په دې کې دننه د الله جل شانه نور دی، ښکلی زړه دی پکې، د نور نه ډک او د محبت نه زړه دی پکې، دا آزاد کا. ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راضي، او د ده چې کوم آقا دی او مالک دی هغه ته وایي چې ښکلې چهرې والا، مزیدار چهرې والا او سپینې چهرې والا غلام بدل درکم، او دا تور غلام مال واپس راکا، دا مال راکا، دا به زما شي، د ده په بدل کې به زه تاله یو ښکلې چهرې والا غلام درکم. وی ټیک ده، او مکه شانو شو. نو د شکله تور خو په زړه سپین غلام یې واغسته، او د شکله سپین او په زړه تور غلام چې هغه کافرو هغه چې کوم دین ورکو، او بلال رضی الله تعالی عنہ یې سکو آزاد کو، او د الله جل شانه او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جماعت او د مسجد نبوي مؤذن وګرځیدو.